مولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه بديع السماوات والارض بديع السماوات. نو بدیع د بدعت نه دی، بدعت معنا نوې شی، بدعت معنا نوې شی. نو د بدیع معنا نوې پیدا کوونکی، د بدیع معنا نو د نوې پیدا کوونکی دوه معنی دي. یو دا چې رچانه آیډیا نه نقل کړي، دا ولیکه. د بدیع معنا چې الله تعالی د اسمانونو د ځمکې پیدا کوونکی دی، په دې پیدا کولو کې رچانه آیډیا نه نقل کړي، نه د کاپی کړي. نمبر یو. نمبر دویم، د بدیع معنا دا ده چې سم میټیریلز ور سره نو دا شی نه پیدا کړل، without materials. سلور اساسی صفاتونه د الله تعالی، یا درې اساسی صفاتونه د الله تعالی. اول بدیع، چې خدای بدیع دی. د بدیع معنا دا ده چې شیونه پیدا کوي بغیر د میټیریل نه. مونږ بغیر د میټیریل څه شي نشي جوړولای. الله تعالی د دومره غټ اسمان بغیر د میټیریل نه پیدا کړ. الله تعالی د دومره غټ ځمکه دویم خالق. د خالق معنا دا ده چې شی پیدا کوي د میټیریل نه. لکه انسان پیدا کړ د خټې نه، تاسو خټوای دا میټیریل دی. نمبر دریم مدبر، چې الله تعالی مدبر دی. د مدبر لفظي معنا خو د پلانینګ، لفظي معنا دا پلانینګ، ها پلانینګ. یس، د مدبر معنا دا پلانر. صحیح. د تدبیر معنا دا پلانینګ او د مدبر معنا د پلانر. اوس د الله په حواله د مدبر معنا دا ده چې خدای مخلوق کې څومره شیونه پیدا کړي دي. لولی کې سیف الله خان ناغه کې څه حکمتونه پیدا کړي دي، څه شي، څه فائدې. په عمومي استعمال کې هغه ټول شیونه لګیا دي، خپل فائدې ورکړي. ټول شیونه لګیا دي، خپل فائدې ورکړي. دته وای د خدای تدبیر. لکه دې کو وګوره سیف الله خان چې تګي چې تګي نو یو ګلاس یا یو کپ یخي وبو هغه بوس کې. اوس الله تعالی پلانینګ او تدبیر داله چې تګي سړې دا یخي وبوس کی، نو نتیجه په دا مرتب کیږي. فائدہ به دا ورکړي چې تند به ماته شي. خبر اورګن کړه چې تند دې ته الله تعالی تدبیر وای، دې څه وای، دې ته الله تعالی تدبیر وای. دوه مسله ورته الله تعالی آهن پیدا کړی دی. څه شي؟ وسپنه. دغه آهن چې تیرې کې او شارپ کې چې اجوال او باسه او تیرې کې، نو الله تعالی تدبیر داله چې دا بشه کټ کړي، دا بشه کې یو شی به قطع کوي. صحیح. اوس داغه نتیجه ده او فائدہ چې دا آهن ور کوي. داغه نتیجه ده هغه فائدہ چې دا آهن ور کوي. یو سړی وږي شي، نو څه شي چې غلا یا خوراک ورته ویل شي، ویجیټیبل یا فروټ یا ګراس یا ګرین یا هر څه چي. صحیح. اوس هغه چې د خدای پلانینګ دا دی چې وږي سړی اخري نو لوګه به رافشي. دا د خدای پلانینګ دی، داغه فائدہ چې دغه شی ور کوي. خبره ده کړه. نو په عمومي ژوند کې کوم دغه شی نه استعماله، نو دا فائدہ به ور کوي. ها البته کله کله الله تعالی په دې شی کې تصرف کوي، کله کله الله تعالی په دغه شی کې تصرف کوي. نو نتیجه داغه د پلانینګ پر ضد راشي، نتیجه داغه د پلانینګ پر ضد راشي. هغه ته میریکل ویل شي، هغه څه ویل شي، پلانینګ پر ضد راشي. هغه نه اوس الله تعالی سٹاپ کوي هغه شی د فائدې نه. سیس کی ولا هغه فائدہ، سیس کی ولا هغه فائدہ. لکه فار ایگزامپل پوائزن باندې څه نتیجه مرتب کیږي؟
پلانینګ د خدای سره چې یو ژوندہ انسان یا حیوان ته ورواچه نو ورسته مړی دی یا به حرارت د حد نه زیات شي یا به برودت د حد نه زیات شي یعنی یا به ټمپریچر ډیر انتها ته ورسي نو پټاو بشي یا به فریز شي بالکل یعنی د پوایزن دوا سره یا حرارت انتها ته ورسي یا برودت انتها ته ورسي بس یو حرارت انتها ته ورسي دا مرګ دی چې برودت انتها ته ورسي نو دا مرګ دی اوس د پوایزن دغه حکمت دی د پوایزن دغه حکمت دی خو کله الله تعالی د چا د پاره په پوایزن کې تصرف کوي نو هغه دغه پوایزن اوس کی او هغه ته نقصان ورنکی هغه نقصان ورنکی لکه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ یو ځل اتفاقا د تور تیار کې د شپې په تیار کې حالانکه د مسلمان فوج جنرال دی د مسلمان فوج جنرال دی او د کافرانو د یو عسكر د یو ګروپ په لاس باندې ورخته لارته خطا شو دغه د عسكر صحیح اوس هغه دغه تحقیق کو تاسو ته کوئی قانون سره اوس د کوي چې زمانو خالد بن ولید دی اج خود په څه ګرځیدل چې دا خو لوی درستیز دی چې دا خو څه لوی درستیز دی دا خو مونږه وسته نو ته تاسو کو نو ته ورته انا عبد الله زه عبد الله نو هر یو سره عبد الله مونږ ټول عبد الله معنا د خدای بندگان نو ته ورته زه صحیح عبد الله صحیح نو چې عبد الله نو غیبی یو عام سره وي نو سوي یو عام سره وي نو ورته د بولیه معلومه چې د محمد رسول الله پیروکار دی دې کې هیڅ شک نشته ځکه چې دین بر حق دی محمد رسول الله بر حق دی او د خدای پیغمبر دی ناغه ورته پدې زمونږ هم یقین دی چې خدای د دې ټولو کائنات خالق مالک دی اختلاف کوم دی کړي چې محمد پیغمبر نه دی صلی الله علیه وسلم صحیح استاد اوره چې محمد پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دغه خدای کو به محمد ډیر مهربان صلی الله علیه وسلم ورته یقینا ډیر مهربان وی داغه په فالوور باندې ډیر مهربان دی یقینا ډیر مهربان دی وی ټول څه د خدای کنټرول کې دي یقینا دا عقیده خبر دغه وی زمونږه عقیده ناقي ورته تاسو دومره په عقیده په محمد او دغه په خدای نو کوم تعالی د زهر یو پیاله درکو نو ته به اوس کې د زهر یو پیاله کدر کو ناغه به ته اوس کې بالکل به اوس کې صحیح نو داسې زهر چې هغه په شین بوټي باندې واچو دا شین بوټي بند کړ هغه څه هغه وسوځو صحیح هغه یو څو قطرې په شین بوټي ته ورواچو یې ته ګوره تاسو ولې چې دا داسې زهر دي او ته نو پرابلم یو ته می دا بس پیاله واغسته بسم الله الرحمن الرحیم نو یې کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی وکيف شعورت اذن څه احساس ته واغوا وی نور خو هیڅ نه جی خدا سره لکه ونه زور راکړه د سترګو نه ملي ګوخ خراله یعنی پرشرایز کړم د سترګو نه لګي وښ خراله صحیح هغه ماته نه وکړه هغه ماته کافرانو راته نه وکړه او کتل چې دا سره خو اوس 2 منټه کې صحیح وی بیا راته په پاکستانو څه دی مې عبد الله وی تاسو کې مرتضی مسلمان پچای ما صاحب محمد رسول الله هغه وی مرګ خلا پرې د سنسم نه خراب شوی مرګ خلا پرې د سنسم ټیک دی هغه ګروپ مسلمان شره غلاس باندې هغه ګروپ نو اوس پوایزن کې خو حکمت داو چې دغه پوایزن سوکوس کی لیوینګ انټیټی نو مړی به خالد ابن ولید ولې مړنک ځکه الله تعالی په دغه شی کې تصرف کو داغه حکمت او فائدہ هغه سیس کړه حکمت او فائدې ورله سیس کړه یا لکه یو بالکل تیر چاقو چې د انسان په مړی راخي نو سبا کې ورته الله علیه به ابراهیم علیه السلام دغه چاړه د حضرت اسماعیل په مړی راخله او هغه نه حلاله وو وجه اچھا کو بیکارو نه نه بیکار نه دوم هغه چاقو لاندې چې ریم راغی نو یو کشته وسته حالانکه د ریم سرمن خو د انسان مقابله کې زیاته سخت ده او بیا په وشتانو تاغیر خو هغه کټ خو د اسماعیل مړی نه کټ کولا اسماعیل مړی نه کټ کولا نو دیتا گویا دی عمل ته وای احاله سوی ورته احاله احاله معنا چینج اف نیچر احاله معنا چینج اف نیچر څنګه دا ظاهر نیچر سو چې لیوینګ انټیټی با مړی الله ولا نیچر چینج کړو د دې چاکو نیچر سو چې باید پری کی الله ولا نیچر چینج کړو دا نه د تدبیر په حواله
دویم شی چې خدای شی سیز کی او ریزلټ ادروایز راشي، ریزلټ ادروایز اراوند راشي. څنګه راشي؟ بالکل سرچپه راشي. هغه ته وایي قبض او بسط، قاف با او ضاد، قبض او بسط، با سین طا، با سین او توی بسط. قبض دیتا وایي چې ډیر شي د لوګو د پارام کفایت نه کی، بے برکت شي، دیتا قبض وایي. ډیر څه وایي؟ دیتا قبض وایي چې ډیر شي ډیر وي خو خدای بے برکت کی. د 150 کسانو خوراک راوړی 50 ته پوره نشي ځکه خدای ته برکت نشته. دیتا قبض وایي. حالانکه نیچرلی په کار دی غره 150 کسانو خوراکو چې 100 کسانو ته برابر شوی، چې کم از کم 150 ته برابر شوی خو نو شي. صحیح. حالانکه تاسو ته پسترو کتل چې 150 کسانو خوراک دی خو 50 کسانو برابر نشو ځکه خدای ته نه برکت لري کو. هغه حکمت او فائدہ هغه ولسیس کړه، حکمت او فائدہ هغه ولسیس کړه. او بس چې لږ شي د ډیرو کسانو لپاره کفایت کوي. لږ شي اوس الته د لږ شي معنا دا ده چې داغه حکمت او فائدہ راځي 50 لپاره کافي کیږي. حکمت او فائدہ دا نه چلوي چې 50 لپاره هغه 150 لپاره کافي شي. سو شو ځکه الله تعالی هغه حکمت ولا ادر به اراوند کړ. خبره ده کړه. بدیع السماوات، بدیع السماوات نوے پیدا کون کے دے اللہ تعالی اسمانون لا والارض ازمکلا اللہ یکون له ولد سنگ بھئی اللہ دا پارا بچے ولم تکن له صاحبا انشتا دے اغد پارا شزا شزینے نشتا نو دا بچے دا کم غیر آگے ذکر دا عیسائیانو اکثریت اغی دانوی چی دا حضرت مریم دا خدای خزر ہے ای دانوی خو عیسیٰ علیہ السلام وی دا خدای زوی دے الکہ دا حضرت مریم دا خدای خزر ہے نو التسٹاپ شی دانوی اللہ تعالیٰ وی جی بخبر ہے جیسا ما خزر نشتن دا بچے دا کم غیر آگے صحیح دا خدا سے یو پیلتے و سرے راغلے یو کالی والا خدمت کو سیو کلو یو کال ولا خدمت کو نو کال بعد ورته تیر شه وی خلک راځي 2-3 میاشتې بعد وای دعا او کدا شي په کار چې خدای راکړي وتا ایسو نه وته څنګه راغله ته څنګه راغله به مال چې زوی په کار دی څه په کار دی زوی په کار دی وی واده دې کړل دی لیکن واده مې کړل تاسو ضرورت انا یکون له ولد سرنگ بيدل پارا بچے ولم تکل له صاحب نشتر تر پارا شزا. زمون په دا تکسلام چتا لیدل اسلام آباد او د پیښور په منځ کې ده. اسلام آباد ته نږدې ده. دی اٹک باندې پروته یا تب اسلام آباد نه پیښور ته نه ده د پیښور اسلام آباد ته نه ده سو پورې چې ژوند دین تر غیر جنازه کی دا شریعت مسله ده. ګور ټول امامانو مذهب دی چې سیف الله خان سو پور اسلام آباد نه کتل چې د سو پور ژوند دی تر هغه جنازه نه کیږي. کابل د یار سره ګوای وای چې ټول دی وای او کجا چې معلوم نه شي ازمال کې بیزار شو هغه اچھا جو پرسه نو ته نه خدا نه کړو دا زمون دی وطن کې دا کې ټوکی خلک یو بل سره کوي دا د چا چې عقیده ګډوډ وي یا عمل ډیر خراب وي نو موږ ته بېایمان وایي دا سره تاسو وایي صحیح یا چې څوک د افراد مړو کې موږ دا بېایمان سره دی صحیح شو. نو کله کله څوک خپل مرګ سره راکړي السلام علیکم الکه وایي زه خو ډیر ناشنا خبرې نه خبر شوم هغه ورته څنګه وایي خلکو راته د بیماری پرې خو هغه وایي توبه استغفر الله نو دا ټکسلا مون خوا کې او خار د اسلام آباد سره نږدې دی التر د عیسایانو یو مشنری هاسپټل دی هغه کې د سترګو سرجری کوي نو غریب سره ټول ته ورغی نو سار وختي د دې مریضانو د زایوی بارک چې کوم د مریضان پراتی نو التر هغه یا پادری راځي ا پریست صحیح نو پریست خپل تعلیم ورکړي د بایبل د بای یعنی مشنری پروګرام دی نو چې مشنری د نو خیراتی علاج کوي نو وایي چې ورته خپل فکر ګوره کې چې قبول کو صحیح خدا چاته ډیر کمتر کیږي زما په خیال چاته ما ډیر کمتر به ورې مسلمان به عیسائی شي نه کیږي الحمدلله خدای مهرباني ده. نو اني هاو
هغه لګیا زمونږ د کلی خواته او بل کلو داغه یو بوډا بابا نو هغه پکې اپریشن کړو سرجری کړو صحیح نو دا اوس لګیاو اردو کې وی چې د عیسی علیه السلام د الله زوی عیسی دا خبره کړې ده ناغه بابا هغه کټ کې راکې ناست ودا تاسو څنګه وې ناغه ته د الله زوی عیسی دا خبره کړې ده عیسی د خدای زوی نو وې او ویل دی عیسی مور سو وا ناغه ورته حضرت مریم وا سوا حضرت مریم وا اوس دی بابا ته بل تاسو نو ځان ته پوزې داو کوي مریم څه شو ناغه ورته وی اخو مرشه څه شوی ده مرشه ده د سره یو دانګ ور سره هغه پلیس ته راوچو دیم لاله ویله وېزه د او یاو کارم چې خدای مړ سره دویم واده مې وکړ پاسته کې دنه دنه او وی خدای له دوره لوی قوت مالک ته تر اوسه هغه کون رن ناس ته به خدای هغه او ته درته بابا دې ونه شي بابا اوس به نو په دا کده ساده خبرې ډېرې خې په موقع لګي انا یکون له ولد سرنگ بیدر پارا بچے ولم تکن له صاحبان اشتر در پارا شزا وخلق کل شیء پیدا کر دے اللہ تعالی ہر شے او بكل شیء علیم ادغا اللہ تعالی پار شے بان عالم دے ذالکم اللہ دغا اللہ تعالی ربکم رب تاسو دے دغا اللہ تعالی چې د اسمانونو او زمکه بے مواد پیدا کړی څنګه پیدا کړی بے مواد پیدا کړی د هر شی خالق دی او هر شی عالم دی نو خدای وایي چې دغه صفاتونه پکې دا خدای دی د ته رب وایي د ته بلاړ وایي بل چاته بلاړ نه وایي لا اله الا هو نشتر معبود مگر دغه الله خالق کل شیء دے پیدا کون کے دار شے دے فعبدوه بندگیو کے دغه اللہ تعالی و علی کل شیء وکیل ادغه اللہ تعالی پاسیز بان لے وکیل ناظر دے نظر کون کے وکیل مانا سوچے افیئر ڈسپوز کی سوچے ٹیکنگ کیئر کی دا افیئرز وکیل مانا کارساز ان کو پہلا فارسی کی ہو کارساز لا تدرکه الابصار احاطہ نشکور دے اللہ تعالی بانے نظرنا دے اللہ پر ذات بانے نظر احاطہ نشکور احاطہ مانا چې د ذات ته انکلوډ شي استا نظر د ذات ته انکلوډ شي چاپیریال یاس لا تدرکه الابصار ادروائز کو اللہ تعالی ہر ځای عیان دے کائنات کومه ذره ذره ته ګوره نو څه دې خدای پکې عیان دے څه پکې ددی وجہ خصادی ہوئی کہ ہر گیا ہے کہ الضمیر ید سوئی ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک لا گوید کہ ہر شنتیر چدن زکی نراوزی اگر زبان حال سر لگیا دے وحدہ لا شریک لا ہوئی کہ دا یو قوت پا اساس بانے دا طول عمل روان دے دا اٹو ڈائنامک خو نہ دے خود حرکی خو نہ دے ددی شاتا یو قوت والا دے چغیتا اللہ ہوئے نغوی ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک اللہ گویا اوے برگ درختان سبز در نظر ہوشیار برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتری استمار فتح کردگار ہر یو پانا د خدای د پیژنګلای یو لوی دفتر دی ہر ورق دفتری معرفتی کردگار لا تدرکه الابصار ادراک نشکولے حات نشکولے پدی اللہ تعالی بانے الابصار استرگی وہو یدرک الابصار اتغا اللہ تعالی حات کے پٹول استرگو والا او ټول استرگو باندے د خدای د نظر حصو پوشیدہ نہیں د خدای د نظر وما يخفى على الله شيء في الارض ولا في السماء اللہ تعالیٰ فرمائی چې یو ادنا ذرم د خدای د نظر نه پناه کې دی نشي اللہ تعالیٰ وایي چې زما نظر هر ذره ذره ته انکلوډ دی خو د کائنات نظر زما په ذات باندې احاطه نشي کولای ځکه زما ذات ان لیمیټډ دی زما ذات ان لیمیټډ نو کته په احاطه وکړه هو بیا لیمیټډ شي وهو اللطيف الخبير دغه اللہ تعالیٰ بارک بین دے خبردار دے لطیف مانا باریک بین
دغا اللہ تعالی بارک بین لے الخبیر و خبردار دے قد جاکم تاکی سر راغلی تاستا بصائر و عبرتنا بصائر و عبرتنا او بصائر دا پلورل لے یا جمع دا بصیرت دا جمع دا بصیرت دا آغا نظر دے چی اللہ تعالی سڑیل پزڑکی پیدا کی پس کی پیدا کی یو دسترگو نظر دے یو دسترگو دا چاچ زن بینا شی اصل بینا دا دے صحیح او چې چا زړه نابینا وي لکه د کافر نو الله تعالی فرمای فانها لا تعمل ابصار اصل نابینایی د سترګو نه ده ولکن تعمل قلوب التي في الصدور اصل نابینا هغه چې دا غزړو لوي اصل نابینا څوک ته چې زړه لوندي الحمدلله زمونږ زړه بینا ده صحیح نظر به کمزوري ده چې عینک مچولي ګلاس مچولي دي او ان شاء الله زمو بیدار دی وجه خستړي ستومانه سبق نه ده کار نه راشو بیا څه سبق تناسي خدای نور خلق زونه عمر روشن کی لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار واللطيف الخبير دغ اللہ تعالی بارک بین لے الخبیر خبردار دے قد جاءكم تاکی سر راغلے تاستا بصائر و عبرتنا بصیرتنا دلائل من ربکم د جانب درفتا سنا فمن ابصر فلنفسه پس چاچ ابصارو کو ابصار مانا پا غور و خوز دی تو قتل دی عبرتونو تے پا غور و خوز ڈیپلی نظر پکیو کا عمیق نظر بانے و قتل فلنفس دار فائدے دا پارا ومن غمیا اسو چنون شد دی عبرتونو دلائل دا کتونا فغلیہ وبال دبالے دے فغلیہ اللہ تعالیٰ وہی چې ما خو قرآن را لګلې د دې خو هر یو لفظ رڼا ده بصیرت ته زړه روښانه کوي اوس چا چې د دې په اساس باندې د لیدو قوت پیدا کړ د دې په اساس یعنی دا رڼا ځان سره واغسته من ابصر چا چې د بصارت ذریعہ وګرځوله څه دغه د قرآن لایټونه دا د قرآن رڼاګانې فلنفسه فائدې ده فائدې ومن عمي چا چې سترګې پټې کړې فعليها وبال په ده باندې دي وما انا علیکم بحفیظ او نعمت پتا سو باندې بحفیظ نگران حفیظ مانا نگران اللہ تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وای چې تو ورته وایا چې وما انا علیکم بحفیظ زو سړي هر یو سړي سره کور په کور وګرځیدل نشم زه به تاسو ته جنرالي رول درکوم سبا درکوم درته جنرالي رول او سړي سره وګرځم نه چې دا ځای غلط دی او دا ټیک دی او دا غلط دی دغه ځای پکې دا دې ځای مکې دا دغه ځای کند دا زه خو لایټ درکم دا لایټ ځان سره والا نو خاو بد ځان له پخپله ګوره لایټ درکم نو قرآن لایټ دی پیغمبر ته الله تعالی په تراج دا لایټونه دي د ژوند د هر میدان او د هر قدم لپاره ځان له مستقل رڼا ده نو بس دا لایټ ځان سره واخله نو ځان له ګوره چې کوم ځای ژوره ده کوم ځای خټي دي کوم ځای چیکړي دي کوم ځای راک پروت دی کوم ځای اغزیان دي کوم ځای څه شی دی دینه بدن څنګه بچ کوم صحیح اوس دا څه خونه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې اوسړی د لاس کني چې خبردار دی لکه کانه دی په پد ودون لګي اے دغه ځای یو خندق دی اب ټوکر پهونه اے دا څه هغه پروت دی څه خټي دي یو کس خو ده اللہ تعالیٰ پیغمبر ته ورته چې زه خو د قرآن دا رڼاګانې درکم لار بدل الله خپل پیدا کړي وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ او دارنګ نصرف الآيات بیانونګ مثالنا وليقولوا وصلی الله تعالی وې دا مثالونه دومره ټیکنیکل او فلسافیکل دي راکه مثال چې الله تعالی ورک چې دا قرآن لایټونه دي زه پرسنلی او انډیویډوالي خو یو سره د لاس نشي نیولې زه به هر یو لاس کې رڼا ورکم څه ورکم ورته رڼا ورته ورکم دا د فارسی یو شعر بده دی ډیر ښه یعنی زبردست تشریح کی چې سپردم بتو مایه خوش را سپردم بتو مایه خوش را تو دانی حساب کمو بیش را صحیح چې کوم به حساب استاد ذمہ داری ده یعنی مال ته کرایټیرین درک سمې درک کرایټیرین به درک نه کرایټیرین معنا چې باغې نه کو بد معلومي تو دانی حساب کم و بیش را ولیقولو انجام دار چې دوی به وایي درستا اوس چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی خو وګوره دومره ټیکنیکل او فلسافیکل سپیچ کو نو دوی به یو بل تو کتل وی دې سړي چې ته مونږ ته ندی ویلي او دې چرته د ویسټرن یونیورسيټي کوالیفاید دی ځکه چې دا خبره دا ان کوالیفاید سړي نه ورسي دا الیټریټ او ان ایجوکیټډ سړي
نو ورځي الله تعالی وایي دی وای خامخا چې درسته د دې وجه او چې دغه لیونی زامن وایي چې دا محمد لیونی صلی الله علیه وسلم څه دی لیونی دی تاسو لیونی وایي اچھا عقل نه سوای ورته لیونی چې دا لیونی دی نو چې اعتراض وکړ ابو جهل باندې او د کس مخالکو باندې عجیب خبره دا خبره دا لیونی دا کومه خبره چې دی کوي دا خو دومره ټیکنیکل او فلسافیکل خبرې دي دا لیونی دی هغه دومره حرامیان او غیوی معلم مجنون تعلیم یافته لیونی دی قرآن شیطانانو دې تعلیم یافته لیونی دی څنګه وایي چې ایجوکیټډ دی لیونی دی ما تاسو ذکر کړو کنه زمونږ یو استاد په سکول کې میتھس کې ډېر ماهر و میتھس کې د میتھس بالکل هغه زمانہ کې وګړه کمپیوټر کیلکولیټر دا څه نه نو خو هغه داسې یو شی و مونږ به په دې هغه وخت دا د چپ تصور او دا د کیلکولیټر او دا تصور دا خوونه مونږ به په دې کې څه الیمنٹ لګیدل لري سب دنه هغه خو الیمنٹ به مونږ به اوس وو چې چپ پکې لګیدل لري مونږ هغه خو دې کې څه الیمنٹ لګیدل لري ځکه چې مونږ دنه د خدای شان دی هیڅ یو سوال دنه خطا کیږي نه صحیح بلکې هغه چې سوال بورډ باندې ولیکم بلکې کتاب ورته سوال وي صحیح سوال ته وکړه الله به تر اوسه دا غي سولوشن نو شروع کړي صحیح په یو سایډ ورکړي جواب به دار راځي او بیا به شروع کړه به شروع کړه x + y = so and so and دا یو عجیب الیمنٹ راغلی دی رستو هغه به لیونیش دا میتھمیټیشن اکثر لیونه کیږي ځکه دوی دومره جینیس وي دومره جینیس وي چې دوی جمپینګ کوي جمپینګ د وجه هغه دوی څومره الکتریسيټي جوړي په دماغو کې هغه نو لیمنیشن سپیډ میټر زیاتی کړ ناغه لیمنیشن چې لیمنیشن نو نه چې انسان به سوي خو بس غلې بناست زه به رسول طالبم سم د دیني علوم طالبم نو اتفاق سره ما چې کوم استاد نه سبق وي ناغه استاد دغه جماعت امام چې کوم جماعت سره زما دغه استاد میتھس والا تعلق ساته او زما استاد په ووم اتم کلاس کې فهم کې ووم اتم ګریډ کې زما استاد نو بیا بعض اوقات اته بزور لم دې بلاره کې ناشته سپلای به موږ داس په یبلا کله به کمیس مې سم شې ده صحیح نو بناس دالته ما به کله کله کوم طالبوم را سره بدول سونه خو زما استاد چې کله مې سوسو نو ورته مې سوار کړ سو کې وونه سو کې نو بچی مچیم نو صحیح نو بس هغه نو کله ما به اس اتفاقا یعنی ما به راشه زما کار کوي ما ورته د جبري یو انتهایی مشکل سوال وي پس مکه بکیناستو اشورو به وکړه او به جواب به راځي صحیح یہ بس سوال به وست اڅه ته لا تعلق شو یا څو ته نه دی شروع ادا شي دې سره یا په ګرمای په سر نه په شي کار صحیح نو څنګه یو کېفي لیونه دی لاله بم د پیغمبر اسلام دا معلم مجنون دا ایجوکیټډ لیونه دی د دې وجه خبره فلسفي کوي دغه چې چپ په کې لګیدل دی هغه چې په اکټیویټ شوی دی هغه په څه شوی دی اکټیویټ شوی دی وكذلك نصرف الآيات ام پدغان باز نصرف الآيات الامثال والعبر ام دغرنگ منگ بیان و آیات امثال و عبرتنا وليقولوا درستا د دې د پاره چې دوی درستا تعلمت عن معلم دا چې استاد نه ذکر کړی دا چې استاد نه ذکر کړی دا ولنبينه ادا دې د پاره چې واضح کوم دا قران له قوم عاقم تا يعلمون چې هغه پوهیږي اتبع فالو کواما اوحي اليك هغه وحي چې تا ته کول شي من ربک د جانب درفستانه لا اله خلاصا او سمری دا وحي صدا دي سمری اف دیٹ وحي از لا اله الا هو لا اله the fountain head of our deen is la ilaha illa hu and the ultimate result of our deen is لا اله الا هو هم دغه نقطې نه شروع کیږي هم دغه نقطې ته راځي شروع د کوم ځای نه start with لا اله الا هو and end with لا اله الا هو that is the ultimate end of our deen to recognize and to know Allah سبحانه خلقت الجن والانس الا ليعبدون صحیح موږ چې مسلمانۍ ګو شروع سره کوم لا اله الا الله ultimate result سره چې بس دا واعبد ربک حتا یاتیک الیقین عبادت د الله تعالی تر دې حد پورې کوا چې with certainty with a strong belief in لا اله الا الله چې تا ته مرګ راځي with a strong belief in لا اله الا الله نو شروع د لا اله الا الله نه انجام هم سره
دا منځونه کوو، سبقونه وو، روزي نیسو، زکاتونه ورکو، د خو اخلاق او مظاهره کوو، اعمال کوو، احسانونه کوو، ویلفیر کوو، فلان کوو، فلان کوو، فلان کوو، بد کارونه نه کوو. دا سره لپاره چې لا اله الا الله تصور عملي کوو. صحیح شو؟ To make this concept a practical one, that there is no God but only. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو، نشتر معبود مگر دغا اللہ، وعارض عن المشرکین، مخواڑوا turn your face، او مخواڑوا دا مشرکانونا don't involve with them in arguments. ذکر دا صورت مکی دے، نو پا مکی صورت کے اللہ تعالیٰ پیغمبر تا نوئی چې د پړق بدله کې څه ورکا پړق ورکا ورته وینا هلته خو هغوی دا غواړي چې ټربل جوړ کړي. They want you to be involved in arguments. So the ultimate result will be, ya subhanallah, hitting and killing and beating. And in Makkah, you don't have that much power. You don't have that much. When time will come, then we will say retaliate now. Now you should go ahead and retaliate. But until and unless you have that much power, so the basic thing is turn away your face, don't be involved. اگر وارد ہے کہ تا انوال کی آرگومنٹس کے اگر آرگومنٹس نہ بس جوڑے گی جنگ، سمجھ جوڑے گی جنگ، اس کی جنگ جوڑے گی نستا گروپ کمزور ہے اور داغی گروپ مضبوط تھے نو الٹیمیٹ ریزلٹ پس ہی ستا ملگری عمری کی اور اگر وارد ہے کہ جنگ شروع شی سیکسکیوز ہوتا ملاو شی نو دی وجہ پیغمبر صلی اللہ تعالی و اعرض عن المشرکین کہ اگر سخت خبروں کئی بدر دیں ہوئی تو سر آرگومنٹس مکوا. ولو شاء اللہ کچری اللہ غختوے اکراہن و اجبارن، کچری اللہ غختوے بائی فورس چھ خلق دے شرکو نکی ما اشرکون دوے بشرک نو کرے بل دائیوے ولو شاء اللہ لجعل الناس امتا واحدا کہ اللہ تعالیٰ غختوے طول خلق بے مسلمانان جوڑ کرے لجعل الناس امتا واحدا متفقتا علی التوحید، طول خلق بے یو امت جوڑ کرے تو طول با عقیدہ پا توحید وا واللہ تعالیٰ وی دسو فورس کوم نا دسو کو فورس کوم نا فری ول میں ور کر دیں سب ور کر دیں. دس از اے میٹر آف فری ول either to be a Muslim or a non-Muslim. Yes, later on you will face the consequences or you will have the reward, but now that's up to you. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ أَنَي غَرْزُولِ مُنْتَالَ عَلَيْهِمْ فَدُوِبَانِ حَفِيظًا زِمَدَارَ or responsible. Your responsibility is only to convey the message. You did, you have done your job. صحیح استجاب شو. وما انت علیہم بوکیل اور نیت پدویبان مسلط وکیل بمسلط وما انت علیہم بوکیل حتی تجبرهم علی الایمان او نیت پدویبان مسلط حتی چی فورس کی پہ ایمان راڑو بانے. No, that's not your duty to force people to become mu'min. No, your duty is to convey and convince them, to convey the message and to convince them. وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ اس اللہ تعالیٰ وہی کہ ہاں دی بکر تاسو چیڑی سب کئی چیڑی بدا قسم خبر بکئی چی تا irritate کی. They will try to irritate you. They will try to irritate you چی تا جذباتی کی emotional دیکی او کتے emotional شوئے نتبام emotional الفاظ ہے او emotional الفاظ بدلہ کی باغا طرف نام emotional لازی او دری سلو منٹ بعد بسی تقر برازی. اور دی وجہ اللہ تعالیٰ وہی کہ آگئی ستا خدای تا بدی خبری ہم کئی کتا تا ہم بدی خبری کئی تو گورے بدا خبر مکوا. وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ او تاسب بد موائے کنزل مکوے. Do not vilify. Do not vilify. That's called revile or vilifying. کنزل مکوے الَّذِينَ آکسانتا يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ چی اغی عبادت کئی بغیر دا اللہ نا دا بلچا ولی کتا اغی تسپیر خبر اوکلا یا دا اغی دا بوتانو متعلق دسپیر خبر اوکلا نو اغی پنیز بعد خصوصی نشتا اخلاق مخلاق نشتا فیسب اللہ عدوان بے ای بستا خدای تکزل کئی. صحیح. So you cause them to abuse or to vilify your God and Allah and to say something bad against Allah. So you should not say something bad against them. وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّ اللَّهَ کنی دوی بکنزل کئی اللہ تعالیٰ تا غدوان پزیاتی مقابلتاً عدوان مقابلتاً طیب ریٹالیٹ کئی بغیر علم بغیر دا علم. یو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا میجر سن دے ان یسب الرجل اباہو ان من الکبائر ان یسب الرجل اباہو کہ دا کبیرہ گناہ دے. This is a major sin to say something bad against your dad. Something bad
against your own dad and your own father. Sahaba kiram ridwanullahi alayhim ajma'in agay alerts you. Awajul yasubbu abahu. Is that possible that somebody will say something bad against his dad? That is possibility is there. Sade ba khapal plar to ista paga. So possibility is there. Sahaba ta bozo ko Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam na. Is it possible to vilify our own dad? Khapal plar ta bada khabara. Payghambar alayhi salatu wasalam orto farmayal anta subba abar rajul fa yasubba abaka. سړی ډایرکټ خپل پلار ته کنځري نه کوي خو تا د بل پلار په بدو یاد کې ابستا پلار په بدو یاد دی سو یو کاز هیم ټو ابیوز یور ډیډ الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ربنا حمدنا بالقران جل ما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جلنا وسبحانه وتعالى للوانا النهار فالله خير حافظا والله